الرحمن الرحيم. فصل في السريح والكناية. السريح لفظ يكون المراد به ظاهرا كقوله بعت واشتريت وأمثاله، وحكمه أنه يوجب الثبوت معناه بأي طريق كان من أخبار أو نعت أو نداء. وليس يبدي فصل کی تقسیمی ثانی دریم و څلورم قسم بیانی. تقسیم اول کې څلور اقسام خاص عام مشترک او مول، او په دریم تقسیم کې څلور اقسام دي. اول تقسیم په اعتبار د وضع سره، او دا دریم تقسیم چې دا په اعتبار د استعمال سره دی. په دې کې مخکې دو فصلونو کې د دو اقسام بیان وکړو، حقیقت او د مجاز. اول فصل کې د حقیقت مجاز بیانو، او دریم فصل کې د مجاز د اقسام بیان د استعاری. اوس د دریم فصل له د تقسیم نه دریم فصل له په دې کې د دریم او د څلورم قسم بیان کوي چې هغه د صریح او کنایه. صریح او کنایه ده دې آسان سبق دی. صریح تعریف بګو او داغي احکام دي، دو حکمونه دی هغه ول بیانو، باقی به تفریعات دي. او به کنایه تعریف کو داغي حکم بیانو، او به باقی تفریعات دي. په ټول فصل کې هم دغه باس دی. تعریف د صریح او دو حکمونه، او به ورپسې تفریعات. دریم تعریف د کنایه، او به ورپسې حکم، او به تفریعات. وګورئ چې شپږ باسه بکیږي. فصل فی الصریح. صریح په لغت کې مناسب ظاهر ته ویل کیږي. هو فی اللغة الظاهر. زامي مولا یعقوب لیکلی دا. او صرح بتاسبی جنې غټه بنگلې ته موي کنه، مشتق من الصرح. او غټه بنگلې ته صرح ولي وی لظهوره، ظاهري خلق ته ځکه ته صرح وی. بهرحال صریح په لغت کې ظاهر ته وی، په اصطلاح کې چاته وی کتاب ولا تعریف کړي دي. لفظ يكون المراد به ظاهرا، یا لفظ ظهر المراد به ظهورا بینا حقیقتا او مجازا. کتاب ولا کم تعریف کړي دا کافی دیکھا. لفظ اغلب استویل کی یو جز يكون المراد به ظاهرا، چې مراد دا غي نه ظاهري، دا کوم لفظ مراد چې ظاهري غي ته صریح وي. مجازا او حقیقه، کوم مجازي معنی ظاهري ام صریح دی او که حقيقي معنی ظاهري. وای چې درې دا یو ټکی ور سخالیزیت کې درې اجزا بشي. لفظ يكون المراد به ظاهرا، دا سه لفظ چې مراد تر نه ظاهر وي. او به دریم جز حقیقتا کان او مجازا، حقیقت وی او که مجاز وی، یعنی که حقیقت وی او لفظ صفاوی مراد ظاهر وی ام صریح دی، او که مجاز وی مراد ظاهر وی بیا هم صریح دی. یاد ساتئ دا څلور اقسام چې دي په دې کې دا اول اخیری دوا صریح او کنایي، دا اولنی دواړو کې دا هر یو څه جمع کېدی شي. حقیقت هم صریح کېدی شي، کنایه هم کېدی شي، مجاز هم صریح کېدی شي او کنایه هم کېدی شي. به دې اعتراض راځي چې یو اقسام یو بل سره نه جمع کیږي. لکه مثال کلمه را درې اقسام دي، اسم فعل حرف، دا یو بل سره نه جمع کیږي. اقسام خپل منځ کې قسمین او ضدین وي، دا څنګه جمع کیږي؟ دا ولني دو سره د اخیری دوا. نو چا مونږ سب دې کې دا تقسیم بدل کړي، اصل کې دوم اقسام دي. په دې راسي کنه دا ان شاء الله به چیرته وي. فصل في الصريح والكناية. الصريح لفظ يكون المراد به ظاهرا، دا لفظ ته ویل کیږي چې مراد په دې معنی ظاهر وي. مثال کې قوله، لکه قول لسړي بیعتو سمې خالص کړه، او اشتریتو شرا مې وکړه. امثاله پدې کې د مذکور نور امثال مشتري، امثالهما پدې امثاله ویلو ها ضمیر کل واحد تراجی ده. وحكمه هنا ولا دو حکم بیانې. اول حکم دار چې صریح بخپل معنی ثابتې، صریح نه به معنی ثابتېږي که په طریقې د نعت سره ذکر شوی صریح، او یعنی وصف په طریقې سره. وصف نحوی نه، وصف نحوی نه دی مراد، قائم بالغیر مراد دی.
کپنات طریقې سره ذکر شوی یعنی قائم بالغیر په طریقې سره صریح لفظ ذکر شوی ام معنا به ورکي کله صریح لفظ خبر به جوړ شوی خبر ام معنا به ورکي او که صریح لفظ په طریقې د ندا سره ذکر شوی منادا جوړ شوی به هم با خپل معنا ظاهر ورکي وینه شولې به اول حکم ادا شو چې لفظ صریح بخپل معنا ثابتයි که په طریقې د ناد ذکر شوی که په خبر طریقې سره وي او که په ندا سره وي دا یو حکم شو دویم صریح چې کوم دی دویم حکم ادار ادا د نیت نه مستغنی کا نیت تنی محتاجه په دې لفظ کې ګویا دا کوم معنی چې د امدقه مراد امدغه نیت هم شوی دی وسامي کې وای چې کله تا صریح لفظ ذکر کوله کې اشتریتو ګویا چې د شرع نیت دم دی پکې وکړلو دا لفظ خپل د نیت قائم مقام جوړیږي ته دی لفظ د خپل د نیت قائم مقام جوړیږي لازم نیت تفکیک حاجت نه دا دوه حکم لري او ته ګوري ومن حکمه او بعض د حکم د او حکم د صریح دا دی انه یوجب ثبوت معناه دا صریح چې دا ثابتي واجبي ثبوت د خپل معنی به ثابتيږي د دینه بأي طریق کان که په کومه طریقې سره ذکر شي من اخبار که خبر جوړ شوی وي او نات یا صفت جوړ شوی قائم بالغیر او ندا جوړ شوی رسې په دې معنی دا یو حکم دویم ومن حکم او بعضی د حکم د صریح ندا د انه یستغنی عن النیت چې دا د نیت نه بے پروايي نیت نه مستغنی بلکې لفظ د صریح د خپل قائم مقام د نیت جوړیږي وعلى هذا قلنا إذا قال لامرأتي أنت طالق أو طلقتك أو يا طالق يقع الطلاق واستفريق من السماء الدرين بس بقول تفريعات لك أنا إنتي آسان سبق ده واستفري ووري وعلى هذا قلنا بنا بدي ما نمنغوايو سمطلب تب دویم حکم تفریدا چې صریح لفظ شي دا نیت نه مستغنی نیت ته احتیاج نه لري اذا قال اول معنی تفریدا په دواړو تفریدا ښه یو سره اذا قال لامرأة خبر خدي ته وای انت طالق طلاقي نیت ویو کنه می طلاق واقعي کې په دویمه تفرید شولا او دا په طریقې د نات معنی د په اول معنی تفرید شولا طالق صفت د خزیره ښه ما تسویل نحوی صفت نه مراد نحوی به دبار سره خبر واقع شوی دی دلته قائم بالغیر مراد دی انت طالقن بدوار تفریح شولا په اول معنی دا تفریح چې په طریقې د نعت دی په دوی معنی دا تفریح نیت ته کې احتیاج نشته انت طالقن کې په یو داسې نیت معنی ویل چې تعالی لکه خزي ته وبر اوړه نیت دې وبر اوړو خطا شول په خلی معنی دا الفاظ جدي شول هم طلاق واقع کی او طلقتو کې اول معنی تفرید دا په اعتبار د خبر سره دی خبر ادار کو چې الله تعالی ما پرون طلاق درکړې ماضی ده کنه طلاق مل درکړې دی خجی ته وي الله کوم کسي ویل الله تعالی ما طلاق درکړې الله کومه سي مخاطب توایو دیم معنی تفرید کني دیو کني طلاق دی او یا طالق دا پاول تفرید منادا واقع شوی د طلاق صریح لفظ دی دویم تفرید نیت نه مستغنی دی يقو الطلاق ونوابه الطلاق اولم ينوى فدي طلاق واقع کیږي کنه د طلاق کړي کني کړي وكذا لو قال لعبده انت حر دبل مثال وره ورام تی ویل انت حر حري اول معنی تفرید ښه صفت واقع شوه دي نات دي او دویم تفرید بغیر د نیت نه انت حر معنی غلام آزادی او حررتک یا ما آزاد کړي دا خبر ده په اول معنی تفرید او یا چې بغیر د نیت نم ازادي دویم تفریح بشي یا حر او اول تفرید منادا ده الکه پیږي کنه آسان خبرې دي او یا اول تفرید بغیر د نیت ازادي وعلى هذا قلنا ان التيمم يفيد الطهارة لان قوله تعالى ولكن يريد ليطهركم صريح في اصول الطهارة بل تفریح وليس تیمم مبارک الله پاک فرمای ولكن يريد ليطهركم الله پاک اراده لري چې تاسو پاک کی پتیمم سره تیمم مبارک الله څه وی ليطهر چې پاکم کی او ليطهر
صریح لفظ دی په پاکی کی توجه وکوي چې پوه شو دا په ماغه باندې تفریدا لیطهر چې صریح لفظ دی صریح پس کې صریح دی په پاکوالی کې ښه نجاست ځای لګولو کې صریح لفظ دی او لفظ صریح په باره کې مونږ ویل یوجب ثبوت معناه دا خپل معنی ثابتې دا ویل کړه او نیت وغیرہ ته محتاج نه خبره مکرر کنات وی کې صفت یو کو نداوی لنددار صریح لفظ دی او صریح لفظ ثابتې خپل یوجب ثبوت معناه واجبې د خپل معنی ثبوت نام ویلو کنه زمنګ د حنف رایدار چې له طهرکم کی تیمم چې دا نجاست طهارت راولي نجاست زایل کوي پشان د اودس امام شافعی سے اختلاف چی وی نو دا خبره بځای دا تفریعات به برابر شي امام شافعی سے وی تیمم دو قوله پکې کوي یو دا وی تیمم طهارت راولي نجاست زایل کوي خو ضرورتن دیکھا تیمم طهارت راولي ضرورتن ماندار چې وبني بس تیمم بکې ضرورت دی ورته وبنشتره او قانون دا دی چې کوم شی ضرورتن ثابت وي نه به قدر ضرورت به ثابت دی رسو تفریعات را روان دي په خبره هغه وای د وخت نه مخکې تیمم نشي کولای ولی وخت چلانی راغلی نو تیمم ته حاجت نشته ضرورت نشته تیمم بکیم نه موږ وینا الله په کوئی لیطهرکم چې تاسو پاک کی علی طاهر صریح لفظ دی دا په پاکی کې صریح د ضرورت معنی به کې نشته وخت نه مخکې تیمم کولای شي همې دیو مثال نور روان دي په یو تیمم باندې امام شافعی سی وی دوه منځونه فرض نشه ادا کولای دا دا ضرورت دی ضرورت چې یو پر فرض ادا شو ختم شو بل فرض تبا به ضرورت پیخیږي موږ چې نه لیطهرکم صریح دی په پاکوالی کې ضرورت د وجه نه دی او دا د اسکار ور کوي نه په یو تیمم باندې چې وبدلانی مونډلی لس منځونه به کولای شي نبیږي بیا د سیمات شوی نه دا په دې شرط د سینې چې او د سماتیږي به چې په یو تیمم لس منځونه کولای شي کوي پیږي په کنه ونی چې تاسو ګوري ولا هذا بنا بدی باندې ولا هذا تفرید بدی خبره چې کم تعریف ولکړي کوی چې په تعریف تفریدا نه دی لیکلی کنه ای صریح ظاهر المراد دی او د دې معنی ثابتيږي به اي طریق کان کبه کومه طریقې معنی ثابتيږي ان من قلنا من وایو ان تیمم چې یفید الطهارت فرد الطهارت ورکی لان قوله تعالی ذکر الله پاک قول شری ولکن یرید لیطهرکم دا قول چې الله اراده لري چې تاسو پاک کی صریح دی فی اصول الطهارت طهارت په اصول کې صریح لفظ دی فی اصول الطهارت به باصل اول الطهارت به بتیمم سرا وللشافعی فيه قولان امام شافعی سے مال دو قول دیو می درته ویلو وکي یو دار چې مولوی صاحب طهارت دی خو ضروری ضرورتن ثابت دی او دویم هغه وای دا طهارت نه دی وای دا ساتر د حدث دی یعنی دا به او د سیل پرده ده به او د سیل د بار سره پرده ده طهارت دی کې نشته دا خصله او تیمم خصله نورم ګنده کوي خوري په مخ باندې راول نورم ګنده کوي دا طهارت حقیقی نه دی او ضروری نه دی بلکې دا ساتر د حدث دی تفریعات به وی ګوره وللشافعي فيه قولان امام شافعي سره بار بدی کې دوه قول دي احد ما يقول امام شافعي سره دار چې انه طهارت ضروريه انه تیمم چې دا طهارت ضروری دی والاخر دویم قول دار چې انه ليس بطهارت تیمم د سره طهارت دینا بل هو ساتر للحدث بلکې دا خو پرده راوسن کې حدث ته بارا وعلى هذا يخرج ليس مستفريات کوي کا من تبريات بدی دي چې من وای لطهرکم د وجنه صریح لفظ دی کامل طهارت راوستون کې دی بدی پیږي او امام شافعي سے وینا ضرورت د وجنه طهارت راوستون کې دی اوس په دې تفریعات دي وعلى هذا بنا بدغه اختلاف باندې يخرج رؤزي المسائل مسائل على مذهبين دون مذهبون موافق سن من جوازه قبل الوقت اوله مسله دا د منځه من حناف وی دی طهرکم د وجنا چې دا خپل معنا واجبي ثبوت د خپل معنی کبه څه طریقې سره وی دغه وکړه لہذا د اودس په شان څنګه شودس قبل الوقت جایز دی دغه شان تیمم هم قبل الوقت جایز دی
امام شافعی سے وینا تیمم ضرورت د وجه نه ثابت دی او کوم شی چې ضرورت د وجه نه به قدر ضرورت یعنی کله ضرورت پیښ شنو هغه لبه ته حکم ورکې نو چې کله وخت نه داخل شوی منستلا ضرورت پیښ شوی نه دی چې ضرورت نه پیښ شوی نو تیمم تم ضرورت نشته دی دا څوک کوئی امام شافعی سے من وینا نائب داودس نه دی او نائب کار د خپل اصل ور کوي او داس قبل الوقت جایز وی لحاظ تیمم سره من جوازه قبل الوقت یو واداء الفرضین بتیمم واحد دو فرضون ادا کول په یو تیمم معنی امام شافعی سے وی نه شکوله وځکه تیمم چې دا ضرورتن ثابت دی او یو فرض چې دا کو ضرورت ختم شو بل فرض ټیم چراله بل ضرورت برازي لحاظ به تیمم کې مونږ وینا دا طهارت مطلقه ده طهارت مطلقه راولي یو تیمم معنی هر څومره منځونه کول شي واداء الفرضین بتیمم واحد ب وامامته وامامته دغه دا هي به غلطه ده وامامه المتيمم للمتوضئين امامت د متيمم متوضئين دا بل تفرید مونږ امام شافعی سے وہی تیمم کون کې چې دا تیمم چې ضرورتن ثابت دی او کوم کس چې تیمم کو کوی چې داغه طهارت کمزور دی ښا ضرورتن دی نو داغه کس امامتی نشي کولای هغه کس ته چاودس کړي یعنی متیمم تیمم کون کې امام جوړ شي او مقتدی دی او دس کړي دانه کیږي کړي یو طهارت کامل له مقتدی هغه او د امام هغه ناقص ته ضرورتن دی او کامل مقتدی نشي جوړېدل د ناقص مونږ وینا طهارت مطلقه دواړه راولي دواړه برابر دي که امام تیمم کړو مقتدی او دس کړو بیا هم امامت صحیح دی امامت د متیمم متوضئین د بارات وجوازه بدون خوف تلف النفس بلا مثلا مولسیم امام شافعی سے وہی مولسیم تیمم ضرورتن ثابت دی او ترڅو چې ضرورت نه راغلی نو تیمم نشي کولای که وبوي او سړی بدی ریدل توجه کوي چې یار دا وبډې ریخي چې ته بیمار مینه کی نو موږ حنا په تیمم جایز دی ولا کوي دي امام شافعی سے وینا ضرورت الا سال ضرورت ثابتېږي چې یقین دی چې امه دا وضو طلب کیږي مطلب لاس خپې می طلب حلاکیږي یا ټول بدن می حلاکیږي نو به سید تیمم وکا او کدا حالکتیا ویره نه بیماری وغیرہ یې رہی نو دلته ضرورت لانه دی پېښ شوی او د اسبانه کې تیمم باندې کې امه وی ضرورتن نه دی ثابت لہذا که بس وبو ضرر در کول او تیمم کول شي پیری بکنه وجوازی جواز د تیمم بدون خوف تلف النفس بغیر د ویر د حالکته د نفس یا د وضو بالوضو په د سر ازمن باندې جایز دی امام شافعی صاحب نه دی جایز وجوازه للعيد والجنازه اختر او جنازې له تیمم کول شي کنه شي ولې امام شافعی صاحب یې نه شي کولای دا هغه وی اختر او جنازه چې دا فرض نه ده چې فرض نه ده فرضین چې نه ده نو تیمم ته ضرورت تیمم خو ضروري شی دی به فرض شي د پاره کې دا خو فرض نه دي نه به ولکه مونږ وینا تیمم ضرورت نه ده ثابت لہذا کم شی چې په اودس معنی به اودس نه کیږي غیر پر تیمم کول شي تیمم د اودس کار ور کوي امدا شان جنازه او صلات العید چې نام به اودس نه کیږي تیمم ورل کول شي څنګه چې اودس سره کم کارونه کیږي په چام کیږي په دې مقصد پوه نه شولې ته هغه وی جنازه او د اختر منځ فرضین نه دي چې فرضین نه دي لا تیمم ته ضرورت نشته تیمم نشي کولای بلکې هغه بل خبرم کوي د دې قضایي راوړې شي چې د کوم ځای قضایي راوړې شي کنه تیمم ته کې ضرورت نشته چې ټیم دې تیر شي او به ملاو شي قضایي به وکی امون وینا دا جنازه او طهارت د شي لکه تلاوت قران هغه بغیر د اودس نه کیږي کنه هغه تم تیمم کولای شي موږ انا په نظمانه کم شي چې به اودس نه شي کېده تیمم متکولای شي لکه دا بزید اودس ولر دی وجوازی بنیت الطهارت همدا خبره د وخت می چوکړه پنه د طهارت سره تیمم کولای شي کني شي مطلب څه پاک څه مونږ د باره نه کې تلاوت د باره کې هلته کنه ذکر اذکار د باره کې اڅ طهارت راولي امام شافعی سے ویني تیمم نشي کولای ځکه دا به قدر ضرورت وي ضرورت الی چې کم شی بغیر د فرض منځ دی او بغیر د طهارت کېدو نه وسه وتوکا اڅ طهارت راوسته د دې ضرورت نشته چې نشته تیمم نه پکاره والکنایا بس صریح باس ختم شو تعریف مو شو
احکام وشو او تفریعات پی وشو. اوس د کنایه تعریف کړي والکنایه هي ما ستر المعنى هي ما ستر المراد به دا لکه ولس تعریف لګره فاشد وسامی کی هي ما استتر المراد به عدالتم دوړ مې یو مقصد دی مستتر معنا هو د چا چې معنا پټ یغه ته کنایه ویل کیږي والکنایه ما کنایه غلط است ویل کیږي یو جز استتر معنا او چې معنی پټې دو جزء معنا کې د غنو مانو په لفظ داسې لفظ استعمال شي چې ډیرو مانو احتمال پکې نو کوم چې مراد معنا دغه پټ شي نو دا کوم لفظ کې دوا یا د دریو مانو احتمال وي چې کوم مراد معنی نو هغه پټ شي پته نه کوم معنا مراد ده الله صحیح کنه ردای تعریف شروع انتهایی آسان تعریف دی حکم ولا بیانې خو حکم نه مخکې دا خبر واوري مجاز متعارف چې موږ سه مجاز متعارف شایع مجاز پر مخکې ویلو کنه تیر شوی دراته پکور کې به قدم نقدم مراد نه څه دخول دي تیر شوی کنه دا مجاز متعارف شي دا په حکم دا مجاز متعارف چې لا متعارف شوی نه مجاز چې لا نه متعارف شوی مجاز متعارف مې وای مجاز چې لا متعارف شوی نه دا حکم د کنایه کې دی ځکه لفظ نه خلق حقيقي معنی چی دا غظاهری خلق دی اخلي لفظ نه خلق کوم معنی اخلي حقيقي معنی ولی غظاهری نو مجازي معنی چې لا متعارف شوی نه هغه استتر معنی پټ شوی کړه پوه شولې بي مجاز قبل التعارف دام څوي کنایه وی ولی کنایه وجه می ویلا حقيقي معنی په کې د لفظ کې مجازي معنی وی او ظاهر حقيقي معنی لہذا مجازي معنی پټ شو والمجاز قبل ان يصير متعارفا مجاز مخکلین چې دا شایع شي بمنزله الکنایه بمنزله الکنایه د کنایه په منزله معنی دي وحكم الكنايات ثبوت الحكم بها عند وجود النيه او بدلاله الحال وليس بکنایه حکم موري تعریف وشو کنه چې مراد پټوي معنی پټوي او حکم به ثابتيږي کنایه سره حکم ثابتيږي په شرط د نیت معنی نیت په کې شرط دی لاندې دا صریح حکم څو نیت نه مستغنی دی د دې حکم څه شو دا د نیت نه مستغنی نه دی بس په اساني معنی وي حکم د کنایه دار چې دا نیت ته محتاج دی او یا دلالت حال ته محتاج دی کنيت نو هم خیر دی به حال دلالت پټه معنی کولم پوره ده کله خزي او د خاون لنجره کنه سره او تکور نو وي خاون ته غوسه کی وي لانجه کی چې د کور اوزه یو د خزه وي ما طلاق را سره او ته بس اوزه ځه دلالت حال دا شل د څه مراد دی طلاق ته مراد دی دې بیګی کنه پدې کې هدايه کې باس کړه انتهایی مشکل باس دی انتهایی مزیدار باس دی چې هدايه ویو کې نکاح کې به ان شاء الله وي ار کور نوزه غصه په حالت کې وته وي کنایات لفظ سره طلاق باین واقع کیږي بده معنی پورا قصه ده نیت ته محتاج کوم وخت باندې ته محتاج کوم وخت باندې دلالت حال لیکل غصه ده اب ان شاء الله به چرته وي کا له مشکل زیاده خډیر کمالی زیاده کړي حجی ورسېدلې په حکم باندې نیت ته محتاج نه وحكم الكنايه دي حکم دي کنایه ثبوت الحكم بها بده به حکم ثابتيږي عند وجود النيه وقت وجود د نیت کې نیت چې موجود وي او کدانو او بدلاله الحال حال دلالت کوم سیدا اذا لابد من دلیل يزول به التردد دا د حکم د بار دلیل پیش کوي مولوی سے وجه بیانې ولی نیت ته محتاج دي دا ولی یا دلالت حال ته محتاج دي ولی وای زکه کنایه کې معنی پټي کنایه کې معنی څه پټي او کوم چې ظاهري معنی هغه خلک غلینا نو ظاهري معنی اخلي پټه معنی واخلي تردد دی پکې دا تردد ختمول د پاره نیت پکړ دی چې کوم معنی مراد ده یا دلالت حال پکړ دی چې کوم معنی مراد ده په نه شي خبره معنی نیت ته کنایه کې چې کوم هغه خلک پټه معنی اخلي دا غي په مقابله کې صریح معنی پر دی نو پټه معنی خپل صریح پر خودل دا خو خلاف ظاهر دی کنه لنډه درجه دوه معنی دي یو ظاهری دی یو پټه ده اوس کوم معنی مراد د دې پته نه لګي دی وخت نیت ته احتیاج راغلی تردد پکې دی یا دلالت حال ته احتیاج دی اذ لابد من دلیل ذکر یو دلیل نه لابودی دا یزول به التردد
چې په دغه دلیل سره تردد زایل شي او ترجح او راجح شي به په دغه دلیل سره بعض الوجوه بعض وجوه یعنی یو معنی ظاهر شي یو معنی راجح شي او دا ولهذا المعنى سمي لفظ البينونة والتحريم كناية وليس دغه معنی د وجنا یعنی چې مرادی پټوي دغه معنی د وجنا دو الفاظ بیان یو بینونت د یو تحریم دی په باب د طلاق کې د کنایات ویل کیږي کم کم الفاظ بین خزه تسلیه و انت باین انت جدای یو ته انت حرام انت حرامي دا الفاظ سړي د الفاظ کنایه دي ولی ته جدای د دې غني معنی دي ته جدای ازما د نکانه صحیح طلاق وشي ته جدای په خایس کې د خلکو نه دا طلاق نه دی ته جدای په شرافت او عزت کې د خلکو نه دا هم طلاق نه دی نو غني معنی دي کنه دي چې کله معنی ډېر شولې اوس کوم معنی مراد د پته نه لګي نو کینه صریح کنایه مغه د ویل کیږي چې معنی مراد به کې پټي دلته معنی مراد پټه ده نو د کنایه حکم څو نیت ته محتاج یا دلالت حال نو انت باینون معنی به طلاق ال واقع کیږي چې نیت پکې وي وای نه شي همدا شان انت حرام انت حرامي یو معنی دار چې ته حرامي په ما باندې نو صحیح طلاق دی یو معنی دار چې ته حرامي په خلکو باندې چې د خلکو سره مرګري نشي نو دا به طلاق نه دی لنډه دار چې کم از کم دوه معنی خوشوي کنه اوس کوم معنی مراد د دې پته نه لګي نو تردد پکې رااله کنایه ثابت شول معنی مراد غیر ظاهر شول پټ شول او حکم به وسوله کوو د حکم د کنایه سره پنیت کې به د غیو معنی مراد کې یا بدلت حال وي نو کني ته و صحیح طلاق واقع شي پوه نه شولې ولې چې وسامي کې بیا اعتراض جواب کړی دی دلته هم لګي شان اشاره کړی دا چې دا باینون لفظ چې دی یا حرامون لفظ دا حقیقت کې کنایات نه دي کنایت چاته ویل کېږي چې معنی پټي باینون معنی خو خخاره ده جدا حرام معنی خو بالکل ظاهره ده دا صریح لفظ دی حرام معنی حرام ته وینو وینه شوري خبره معنی د باین معنی ظاهره ده حرام معنی ظاهره ده خو دې کې اصل کې دا استتار چې راغلی د محل سره تعلق په وجه راغلی دی یعنی خزه چې باین جدای دي څه معنی ده دې سره استتار راغلی خیر هم ده کنه نه په لفظ دې د دې الفاظ ډول صریح دي کنایې نه دي خو په اعتبار د محل سره خزه حرام را څه معنی خزه محل د حراموالي خزه کنه محل د بینونت خزره د خزه په اعتبار سره بده کې استتار راغله دي د دې وجه نه دی الفاظ ته کنایه وای خو مجازن او ته کنایه وای باینم کنایه الفاظ نه دي مجازن ښا او حرامم دي کنایه الفاظ نه دي خو مجازن کني دي معنی خو صفات ولهذا المعنى د غمانی د وجنا یعنی چې استتار المراد د وجنا سمي لفظ البينونه لفظ بينونه مسمى شوی او د تحریم لفظ پس معنی کنایه معنی فی باب الطلاق کی ولی لمان التردد لمانه کې تردد ډیرو معنی احتمال پکې دی او استتار المراد او د دې وجنه چې دې مراد پټ دی لا انه يعمل عمل الطلاق دا اعتراض ملي سی جواب اوري چې دا کنایه د طلاق نه دی انت باینون کنایه د انت طالقون نه ده انت حرامون کنایه د انت طالقون نه ده انت طالقون سره خو طلاق صریح واقع کیږي کا طلاق رجی څوک کوم طلاق واقع کیږي نو لري سب چې انت طالق انت باینون کنایه او نائب شو انت طالقون چانه نائب شو کوم حکم چې انت طالقون او طلاق رجی انت باینون هم دغه حکم شي کنه عبد الله بن مسعود سے هم دا خبره کوي انت حرامون هم دغه حکم شي کنه الان کې تاسو به دې باندې طلاق باین واقع کیږي پر جو کار به نه کیږي رجی نه دي ادراس پوه نه شوې انت طالقون نه کنایه جوړه انت طالقون نه نائب جوړه هغه صریح لفظ د طلاق رجی په واقع کیږي په دې هم دي لہذا څه واقع شي طلاق رجی دی په واقع شي تاسو وایي طلاق باین دی مولوی سم وایو انت باینون لفظ شکم دی په دې طلاق واقع کیږي د انت طالقون من طالقون د وجنه نه انت باینون د خپل عمل کوي خپل عمل جداواله دي جداواله په طلاق رجی ناراضي طلاق رجی کو سره کو غړي خبرم مترجو کولې شي او پس می غزا شويزه جداواله راغله دلته چې انت طالقون عمل کوي د خپل لفظ د حقیقت د وجنه به کوي نو معنا جداوالی عمل بکي باین معنا د جداوالی عملدار چې په رجوع سره رجوع نشي کولای
وای نه شولې حرامون په خپل حقیقت باندې عمل کوي حقیقت دا چې حرام دي شي پر ابرجی کې انا به بنز نه حراميږي رجوع ته کولې شي وای نه شي خبره باندې نو ګورئ الا انه يعمل عمل طلاق اذا طلاق عمل بکیخه دا نه شي چې طلاق نه نائب دی دا نائب ته نه دی ويتفرع منه حكم الكنايات في حق عدم ولايه الرجع واستفري واوري کنایاتو کې طلاق باین واقع کیږي کنه دا مویل کنایاتو کې څوک واقع کیږي طلاق باین ذکر اب خپل عمل کوي طلاق نه کنایه نه ان چې دا ګوي چې انت طالقون دا څنګه ده نو فانت طالقون سری او رجی کې هغه کې رجوع کېدله کنایات طلاق سره طلاق باین واقع کیږي لازم دې کې رجوع نه کیږي ويتفرع منه او تفریع کیږي د دینه حکم د کنایاتو پس کی فی حق عدم ولایت رجع په حق د دې کې چې سړي سره به ولایت نه الرجعه ده رجوع بنشي کوله ولوجود معنى التردد في الكنايه لا يقام بها العقوبات رئیس الکشان بعد دې پوره به کو د دې مراد پټ وی کنه تردد په معنی کې عقوبات به بده باندې قائمي حد به نه ثابتيږي او صلی رااله پکې نه الفاظ سره ویل چې ما زنا کړی ده حد به نه ثابتيږي ولې شک دې پته نه کوم معنی تردد دې پکې او حدود چې دغه په تردد سره شبهات سره زایل کیږي ادروا الحدود بالشبهات وګورئ منیسه ولوجود معنى التردد او د وجد دینه چې موجود د معنی د تردد په کنایاتو کې لا يقام بها العقوبات عقوبات به دې سره نه قائميږي نتیجه حتی لو اقر على نفسه یوسلی اقرار په ځان باندې وکړلو باب د زنا کې سیویل جامعه فلانتن پلانې سره می جما کړی دا جما کې شي جما خو خځې سره خلق کوي کې شي خځې اصله کنه دا او کې شي زنا لفظ سره صریح دی په زنا کې جما نه دی زنا تعریف به ان شاء الله تاسو د نکاح کې به وي کا چې هغه فرج د خځه کې دا چې خځه چې نه پکې شو نه د په ملکی او نه شوبه د ملک وی دا تعریف دی زنا هغه صریح په زنا کې دی که زنیت فلانتنی ویل بس حد به جاری کیږي اقرار دی خو جماعتو کې جما په زنا کې صریح نه دی کې شي خپل خځه کې شي خځه نه بل له به وسکړي خداوي کې چې دا بم زنای مطلب دا چې اسیا خو دې خو ورسره کړی پیږي به کنه یعنی فرج کې ورسره دخول نه کړي دا معنا دغه شان سرقه چې لا يقام سرقه کې یو سره وي اخذت مال فلان پلاني مال مې اخستین دی خو دا معنا د چپټ کړه مې سرقت کې ویل نو به سیدا لا يقام ولي الحد بری سلیمانی به حد نه قائميږي ترڅو چې صریح لفظ نه ذکر کړي ها ما لم يذكر اللفظ الصريح ترڅو چې لفظ صریح نه ذکر کړي ولهذا المعنى لا يقام الحد ولا الاخرس بالاشاره رئیس دغه معنی د وجنه چې اخرس اشاره وکړي چې ما دا کار کړی دی اشاره سره وي زنا سبارکه می اشاره دا کوي دا لوبه می کړی دا نو دې سره حد نه جاری کیږي ښا ذکر صریح نه دی په دغه معنی کې یعنی زنا کې صریح نه دی یا د غلا اشاره یو کې نو په غلا کې دغه اشاره صریح نه ده حد به نه جاری کیږي دا خبر مې یاد شول مونږ خلاصه دا چې حدود چې دي کنه یعنی کم شي چې په شبهات او ثابتيږي اب کنایات سره نه ثابتيږي اقرار دي کنایات سره نه ولهذا المعنى لا يقام الحد حد قائمي په اخرس معنی په اشاره سره ولو قذف رجلا بالزنا فقال الاخر یو سړي بل ته ویل ته زناکاری حد دا قذف دی قذف کا سره قاذف جوړ شو بدوا ک زنا ثابت نه کړل بل فرض او تقدیر زی یو سړي ته کس شغل پیره دیته ته زناکاری پیږي کنه پیږي تا زنا کړی دا کنزله ده کنه نو که ثابت نه کوم درې غوان ځن سنور مرګري نه کوم ما باندې به حدیث قذف جاری کیږي 80 کوړو به ویلې يرمون المحسن ثم لم څنګه فجدوم 80 جلدته پیږي په دې معنی یو کس بل ته ویل ته زناکاری بل دریم کس څه خاطر نه سه هغه ته ویل کماته چا ویل صدق ته به خیر شته دی ویل ما باندې به حدیث قذف جاری شي که ثابت مې نه کو دا کم کس شرط ویل صدق تب نه جاری کیږي ځکه دې کې دا احتمال لچاو زنا یې کړی د رشته دی ویل کدا احتمال شي خو سید حدیث قذف جاری شي پاغم خدای ته دا احتمال نه چې تا رشته ویل مطلب پروندې کوم خبره کړی دی غیب باره کې مونږ رشته دی ویل دا نه یادو نه پیږي نو کنایه لفظ دې پدې کې یعنی صدق ته کنایه دې په حدیث قذف په قذف کې ښا پس د زنا په کنزل کې کنایه ده چې کنایه د لہذا حدیث قذف به نه جاری کیږي صدق ته معنی پوه شئ به کنه ولهذا المعنى دغه تردد د معنی د وجنه لا يقام الحد
کوم دی ولو قذف رجلا يسري بل تکنزل وکړي د زنا فقال الاخر تو صدقت رشته دی لا يجب عليه الحد لا يجب الحد عليه بدی ثالث معنی دی اخر معنی به حد نه جاری کیږي ولل احتمال التصديق له احتمال شته چې دا تصدیق د قاذب کوي فی غیره د زنا نه غیر په بل شي کوله تصدیق کوي بس دی